کتونکو نورزمان مسخل دا وخت کې په ایبټ آباد شمالي پهاړي علاقه کې موجود شمله پهاړي علاقه کې موجود یو چې یو ډېر ښایسته سپاټ دی یو ډېر ښایسته زړه راښکونکی ځای دی دلته زموږ سره زموږ ملګري هم موجود دي د هغوی سره هم خبرې اترې کوو چې یاره په دې عقله باندې څه وایي او دلته چې کومه د سپاټ کې چې کومه تابع شوې ده خاص کر د ویزټر دپاره چې په دې عقله د یو څه نظر دی جی اسلم صاحب دا راته ووایه چې تاسو دلته راغلي څه ولیدل څه محسوس کړه سر موږ خو دلته راغلي وو د ټریننګ له په ټریننګ کې موږ ته لږ فرصت میلاو شو نو لوکل موږ ته وویل چې دلته یو سپاټ دی شمله سپاټ دا یو غر دی هیل دی راغی ټاپ دی او ګورنمنټ دلته تقریبا هر قسم فیسیلیټیز دلته اویلیبل کړي دي دلته ښه بهترین اټریکشن دی بوټي دي شینکۍ دی او ډېر ټورسټ دلته راغلي دي او دا د خیبر پښتونخوا د الله تعالی نعمتونه دي چې زموږ د صوبې راوړي دي دغه شانې بلا نورم ډېر سپاټونه خو دا هم یو ډېر اټریکټیو سپاټ دی نو که زموږ څومره اورېدونکي دې ځای ته دې راشي دې ځای نه د خوندونه اوچت کړي د الله تعالی د نعمتونو نه د خوندونه اوچت کړي مزید اوچت کړي مجیب خان تاسو په څه وایې د دې ځای په عقله باندې دغسې که تاسو وګورئ زموږ لور دیر کې هم داسې علاقې شته چې هغه ډېرې ښایسته دي خو بدقسمتي دا ده چې دلته هغه ځایونو ته داسې پاملرنه شته څنګه چې دلته ده څه به وایې جي دې باره کې تاسو شکریہ نورزمان مسخل ستا ډیره مننه او دا چې مونږ کوم پروګرام دی راغلی سکاوټینګ لیډر کورس لپاره زمونږ په کورس کې دا شامل دی چې سکاوټینګ پلس آوټینګ نو د هغې په سلسله کې مونږ شمله پهاړي ته چې ویزټ کوم وکړو نو ډېر زبردست سپاټ دی او ویزټرز چې کوم دي دا هم په ډېر تعداد کې دي او ډېر زیات راځي خلک چا چې هم دا ځای نه لیدلی هغه ضرور راشئ خو زه صرف به دا یو د خپلو خلکو نه او د دې پاکستانی قوم نه دا دغه کوم چې یاره تاسو چې چېرته هم ځئ د صفایۍ خیال ډېر ساتئ صرف یو دا دی چې کوم ځای کې صفایي نو هلته کې خلک ډېر ځي او هلته کې بیا ګندګي نو دلته د صفایۍ په لحاظ سره چې کوم دی نو خلک داسې زیات اویرنس نشته هر ځای کې بس ځای بې ځای ګند ګزارلی دی نو داسې نه دي پکار ځکه چې دا زموږ یو قیمتي اثاثه ده دا ځای او دلته چې په فارن راځي نو یو ښه دغه ځان سره جی کتونکو دا وخت کې زموږ سره بل ملګری موجود دی د هغې نه تپوس کوو چې د دې ځای په هکله باندې د هغه څه نظر دی څه به وایي جي زموږ علاقې هم دي هلته هم ښایسته ښایسته ځایونه دي څنګه چې موږ د مجیب صاحب نه هم دغه پوښتنه وکړه او دلته هم دا ځای دی دا هم د الله تعالی یو ګفټډ ځای دی خو دلته فیسیلیټیز ورکړي کړي حکومت تاسو به څه وایئ په دې عقله باندې کمپیریزن ولې دی دلته ده بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو زمان خان صاحب زه تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د اواز حکام بالا ته رسوئ او موږ دلته چې تاسو ته معلومات دي چې ملګري راغلي د سکاوټینګ دپاره او نن موږ ته دا فرصت میلاو شو نو د چکر په سلسله کې موږ شمله پهاړي ته راغلو او دلته موږ وګرځېدو یقینا ډېر بهترین ځای دی ښکلی ځای دی په دې کې به زه یو خبره دا ایډ کړم چې دلته ګورنمنټ دلته ښه پوره نظر ورکوي او هغه څومره سهولیت چې نو د هغې د ورکولو کوشش کوي او سیاحان راځي او د هغې نه هغه لطفاندوز کېږي خو په بدقسمتۍ سره زموږ ضلع چې کوم یو بهترینه علاقه ده او ډېر اټریکټیو ده هلته حکومت هغه فیسیلیټي ورکولو ته تیار نه دی کوم چې دلته ورکړلی شوي زه وایم خو چېرته دغه فیسیلیټیز هغلته ورکړلی شي نو یقینا چې د دې نه به ښه سپاټ سي هغلته او د موږ هغه کم کلیوال خلک چې دي نو هغه میلمه دوست خلک هم دي او مهمان نواز دي نو د خلکو به ډېر قدر هم کوي عزت به هم کوي نو موږ دا وایو چې دلته کوم سهولیات ورکړلی شوي دي دا په زندګي لویر کې هم ورکړلی شي جی کتونکو تاسو د مشرانو خبرې واورېدې هغوی ستاسو سره خپلې رایې شیر کړې یقین وکړه چې دا یو ډېره ښایسته علاقه ده او ښه زبردست سپاټس دی د سیال لپاره د سیلګرۍ لپاره کوم ځای کې چې زموږ رونه وي او دا ځای په دې کیمرا په شیشه باندې لیدلی وي نو تاسو ته دا خاص دی چې راشئ د دې ځای د دې نظارو د دې الله د دې قدرتونو نه خوند والئ مزه واخلئ یو ډېر اعلی
دا ډیر یو ښه زبردست سپاټ دی او بل دی خلکو چې کم دلته مهنت کړی دی او دا ځای ښایسته کړی دی دې متعلق هم تاسو دا کتلی شئ او د دې نه خوندونه شئ اخیستلی د بل پروګرام پورې ماله اجازت راکوئ.